خلکو تاسې ملاوي او موږ ته هېڅ کم نه ملاوي ګوره نه هر بیګم پېشمنۍ په نهاره کړې وبشي کاکا ټول تباہ برباد ټماټر په 1500 روپیا کیلو شو ټماټر پیاز په 2000 روپیا کړای اډیشنی څه شو مسلمانان منځله سوال وړو توړه شو راوي منګای دا وس نه را پاتې زما وره دې اتفاق نشي کنه اتفاق دلته پکې بیګا کس هم والی شوی دی او 16 کسان پکې هم نیول شوی دی بنصافي شروع ده په پیښور ښار کې د رنګ روډ په پاسه وړو بیګا پټ شوي دي او یو بنصافي شروع ده د روجي په خوله د سپینګینې مشران ټول کړیږي تکلیف کې دي ډي پی او صاحب بله دا هم په خپله راغلی دي روډ بند دي ټول خلک روجې په خوله باندې ټول خلک دا دي په روډ ولاړ دي ډېر زیات تکلیف دی او بنصافي شروع ده دا صرف او صرف زموږ په خیبر پښتونخوا کې شروع ده بل ځای یو ځای کې هم داسې قسمه حالات نشته دي زنانه هم روجې په خولې داسې کړیږي ولاړې دي تاسو کتی شئ په خپله دا بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو شاهد خان شاهدم کتونکو نن سبا که مونږ ګورو نو مهنګۍ یو طوفان روان دی جی زمونږ په پاکستان کې بلکې خاص کر په کې پی کې زما د ټیم یو مرګري ز خپل لرم په ته مرګري کې مغره د ویډیوګان راولېږلې رسیدې نشو مغه حادثې دتا په رنګ روډ باندې جی د سحر نا روډ بند دی پکې دوړو حواله سره دغه جلوسو چې کوم زنانه د کور راغلي د غزې کې ناستې دي مشران کشران پای کې دی بابا وینا د چې ما بیګا هم پښمنه پناره کړې دی آی ردی ذمہوار کم خلق دي دا ولې د پښتون سره داسې کېږي د وړو تروړه کم ځای ته ورسېره ټماټر هر یو شی ګران شو صرف د روزې د برکته که موږ وګورو څه پوسټونه چلیږي پای کې اندوانو ریټونه کم کړي دي جی وی روجه ده حالانکه هغې غیر مذهبه دي سیکانو پوسټونه ورکړي دي چې هر روجې مبارک دپاره موږ قیمتونه کم کړو بیا موږ مسلمانانو ته وګورو یو په ډبل کړي دي په دغه عقله مولانا اختر علي صاحب سره به څو خبرې اترې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الله خوشاله زه به تاسو ته یو خبره درکم چونکه زه د حج د عمرې کاری صحیح ده اوس کو تمام تاسو کې جناب مولوی صاحب الله مولا د رمضان مبارک را کړی دی او خسته میاشتا نو پدې کې مې د حرم ته ډېر زړه کیږي یار زما زه به تاسو ما چې شاید درینی مولا کو نه کم نشتا چې صحیح ځای غواړم مولوی صاحب اختر نه پس چې زما یاره 240 پورې مولوی صاحب نو په رمضان کې لاک یو نیم لک روپۍ په عمره کې فرق دی زه به تم چې مسلمانی ده کنه مسلمانانو د ضرورت دی اوسیس کنه چې کله روزه را شروع کنه ټماټر ما بخپل په 120 130 روپۍ کیلو واغسل خو شکر دې زما غوس کی اگزام تقریبانان بس کې یاره ته چا ته پوسو کو یقیني ټوله مزما وکړه کو حکومتونه مالې کنه ټوله مونږ ازما وکړه بیا خاص کر زما پښتون نه اكو درز دې هغه ډیر وال خو یار اوس نه شم مجدا پس باندې وال خو الحمدلله پښتانه خو بدین مین خلق ته خو سو په خپل جذبات وال خو زه بداوم بس اری استعمالي شیدا بالکل اری استعمالي بس الله دې مونږ ماپ کې د صورت ترړم مړه زما درنې خوږې پښتني یقیني چای دا پلون لیدو د خېټه راويستل بار او بیا ورته ملاوم نشي مولانا صاحب سار نه په دیکو کې اشتادي گاډونه پکې ډېرو خلکو نو ورک شو الله زه ډېر سخت به سورم یقیني سليمان عليه السلام یو واقعه ده کنه یو اسی یا سندیده وغیرہ یو میګی ته وستا سمره خوراک ته
په کال کې وای 2 دانې بس سلیمان اسلام ور 2 دانې ورکړه سوریا بس بند کو یو مخې تراله کنه سند ماده نه معلوم کال پس چې هغه سوریا کولاو کو نو یو دانه خورلې شوی د یو دانه پاتې ده نو سلیمان اسلام دا میګین تاسو کې دا ولسته خو د کال کې 2 دانې دي تا خو یو دانو خورې یو د پرېخ ده هغه وی ا دې مخ کې به 2 دانې مال رب را کولې داغه په خزانو مې پوره یقینو خودی پیرلا رزق مخلوق ته پاواله شو چې کله رزق مخلوق ته پاواله شو نو ما ویراشه د مخلوق په لاس مې اعتماد نشته په خزانو باندې زګه مې دا یو دانه سکړه دا مې محفوظ کړه نو زه وایم ارزي دور کې دی مخلوق ته نه ارزي تور باندې رب دی مخلوق ته لګ ذمہواری پاواله کړی دا نو مړه مخلوق سره چې غیرانه وېستې کو نه هر سړی تیر دی خو پته نه لګي زموږ حکومتونو خپل مسکین نه لګي یقیني بس ته زما یو ویټس ګر شوی سټیم کې وګاړې مې ګر شو ایکسایز والا او زما چې کوم پولیسان ورونه دي دی خپل مس کې نه لګید په دا خبره مناسب ده کو نه خپل مس کې نه لګیدله زور زمونږ گاډي لرا وستو 40-50 روپۍ مونږ ولګیدي نو دغه شان د حکومتونو خپل مس کې نه لګیدا زور دی غریبانان له خدا غریبانان به سبا سکی زنده‌باد مرده‌باد دا کم چې نه په دې وړو کې منډه ترلې وي دا به سبا جلسو کې منډه ترلې وي او نن سبا یاره د یو MNA MPA د یو مشر کس زنانه مونږ لیدل چې په دې کې ودرېدا کوچرته راوسته زب به ويم شهید خان چې نظام ټول ګډوډ دی نه هغه تر سره ملاويږي زما غریب به منډه ترلې وي خو سبا بیا زما دا غریب منډه ترلې وي بوله زنده‌باد مرده‌باد بوله کوي نو بس الله دې مونږ ماف کیار نو اجا بالکل کتون کو مولانا صاحب ډېر ښکلې خبرې وکړو موږ پښتنو خپل ځان نه دی پیژندلی موږ خپل پاور نه دی پیژندلی نن چې دا کومه تروړه موږ له راکوي چې نو دا په موږ پورې خندا کې زموږ په غربت پورې خندا کې زموږ هغه خوږې میندې هغه خوږې درنې خویندې هغه مشران په شرم ککړ کړه دوی چې روډ د سهار د کور روزي روژه په خوله باندې منډې ترلې ذلیله شي پکې د ډېرو خلکو لاشونه پورته شي او پکې ډېر زخمیان راشي جوبل کړی شي دا په موږ پورې خندا ده جی بیا هم دغه خلک موږ دا زموږ د اوټ د کبله دغه ځای ته رسي زه اکثر بار ویم کنه چې دا په پیجونو کم خلک راج کی او دا جعلي پیران پروموټ کوي نو دا زما استاد لایک او د پالور د کبله دغه ځای ته ورسي دغسې دا سیاستدانان MNA MPA دا چې څومره پاورفول خلک دي دا زما استاد اوټ د کبله خیجي او بیا دوی تار سه پراخې جو دوی خپلو کې یوې غم خادم برابري خو دلته د غم ځای ما او تایو زمونږ پوښتنه نه کېږي جي که د غریب سړي په کور کې مړه کېږي ودې شي که غریب سړی د لوږې مري مړ دی چې دوی ته سو سبا به بیا دوی ته پته ده دا غریبانان دي چغې به وایي په 500 په 1000 روپۍ به راباندې اوټ خرڅوي زنده‌باد او مرده‌باد چغې به وایي نو د خپلو پښتنو ته یو خواست کوم چې خپل ځان وپېژنئ چې تر څو پورې د زنده‌باد او مرده‌باد چغې مونږ وو نو زمونږ به دغه علي د دې سره ما شهید خان شاهد له مولانا اختر علي صاحب اجازت راکړي د الله په امان